बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? सदा खुश रहें, खुशियाँ सदा आपका नसीब रहें। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सूबा बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के एक अहम शख्सियत, समाजी कारकुन अजीज़ुल्लाह साहब। इनसे हम आज तालीम की अहमियत पर बात करते हैं, स्पेशली बच्चों की तालीम के बारे में, क्योंकि इनके इलाके में बच्चों की तालीम पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लिहाजा ये एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, बच्चों की तालीम के बारे में स्पेशली बात करना चाहते हैं। तो जी सुनिए इनकी पुरमग्ज़ बातें। जी अजीज़ुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। मैं आज चाह रहा हूँ कि अपने पश्तो लैंग्वेज में तालीम पे बात करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोग हैं वो अक्सर पश्तो के बारे में जो है उनकी बहुत हद तक पता होता है, उर्दू के बारे में इतना नहीं है। तो तालीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ख़ासकर स्पेशली हमारे इलाके से। मेरा नाम अजीज़ुल्लाह है, मैं ज़िला ज़ियारत का रहने वाला हूँ। ख़ासकर जहाँ पे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से एक घर मंसूब है, ज़ियारत रेजिडेंसी। मैं उनके साथ बिल्कुल समझो उनकी एक किस्म का साया भी रह चुका हूँ। जी जी। तो हमारे यहाँ तालीम जो है मैडम, मैं पश्तो में एक बार फिर पश्तो में आना चाहता हूँ। तालीम सीधे हगा ज़मुज दफार ढेर ज़रूरी दी बे ख़ासकर ज़मुज पसिम सीधे तालीम सीधे दागा रेशो बेखी कम रवान द ज़ियारत से कम कली दी कम शार दी पाके की बे ख़ासकर दंजुन तालीम बेखी नस्ता और खलगम उजदा सी सादा गुंदी खल दी सागा दाना गाड़ी सी पर खपलू कुशनियान बे ख़ासकर पनजुन बंदी सबको न हुआ هغه وجه دا ده چې هغه ته نه تعلیم یافته مندې شته او نه تعلیم یافته خوندې شته او نه تعلیم یافته یو پلار شته. که چیرې په کور کې یو په ټولنه کې یو خور تعلیم یافته وه، یو مور تعلیم یافته وه، نو ظاهره خبر ده هغه به خپلو بچیانو ته بیا ضرور تعلیم ورکولی. نو د دې په وجه باندې زموږ په علاقه کې ډېر مسله را روانې وي. نجونه سیدې هغه سیدې ټوټل حساب کسې هغه بې تعلیمې دي. مرد حضرات سیدې هغه هم دغه ریشو سیده مطلب 17% که ایجوکیټډ وو، بیخي ګر سره تعلیم ستم نه. نو پکار دی چې حکومت او زموږ علاقې کم خل چې دي تعلیم یافته خل چې دي هغه په دې حواله باندې کار وکړي، هغه فنډینګ له ادارو څخه وکړي او دغه رنګه ګورنمنټ اف پاکستان ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی هغه ته دا ووایي چې هغه په دې علاقه کې کار وکړي د ایجوکیشن په حواله، او بیا خاص کر د انجونو په حواله باندې چې هغه کوم انجونې چې هغه تعلیم نه لري هغه یو سم په نن سبا په معاشه کې نشي کولی. ولې نن سبا معاشه چې ده هغه ګرده د تعلیم په وجه چلیږي، کمپیوټر سیستم دی او جدید نظام. بالکل بالکل د دې په وجه باندې که له یو نجلۍ سره تعلیم نه وي، له یو نجلۍ سره علم نه وي، نو هغه خپل عمر چې دی ډېر ګران ورته پرېوځي. دغه رنګه د هغه خپلو بچیانو تربیت هم په ښه انداز باندې نشي کولی. که چیرې په علاقه کې تعلیم راسي، یو نجلۍ تعلیم یافته سي، یو نجلۍ پر ښه لیول باندې راسي، هغه نجلۍ د ګرد علاقې په ښه ورتللی سي. زما خپله بچی دغې علاقې څخه ما په حاصلپور کې باولپور کې داخله کړې ده په دانش سکول کې، چې تقریبا د 30 غنټې سفر دی. زما بچی راځي دانش سکول ته، دلته اوسي، دلته سبق وایي. ولې زما خواهش دی چې زما بچی سبق ووایي. سبا دغه زما بچی که زما کلي ته راسي، دغه زما بچی وکلي و نور نجونو ته علم ورکولی سي، نور نجونو پر مخ بیولی سي. او ډېر داسې پلورونه شته چې هغه زما بچی ته وګوري چې یاره د دې بچی دا د له کوره دومره لرې ده، دنیا ازاده د مسافرۍ کوي، نو زه ولې خپلې بچی ته تعلیم نه ورکړم. نو موږ هر مور پلار ته پکار دی چې هغه بچیانو ته ښه تعلیم ورکړو، ښه تربیت ورکړو، د ښه لارو خواته بوځو. او نجلۍ چې ده خو بیخي ډېره عاجزه ده، هغه خو بیا بیخي پکار دی چې نجلۍ ته موږ ډېر تعلیم ورکړو، ډېر غټ تعلیم د نجلۍ دپاره پکار دی. ولې د کور ګرد سیسټم چې دی، د کور نظام چې دی، هغه نجلۍ چلوي. که یو نجلۍ سره علم وي، تعلیم وي، نو هغه بیا د کور نظام هم ښه چلولی سي. هغه په کور کې که هر څومره فرد وي هغه خوانده جوړولی سي،
هغه د علم خواته راغب کولی شي، بالکل یو ښه تربیت کولی شي. बहुत دغه खूब رنګه تعلیم خو نو ضروري دی نه، تعلیم خو نو د نرانو دپاره هم ضروري دی، د هر چا دپاره ضروري دی. بیا نن سبا خو زموږ یو ډپارټمنټ دی NCHD یو اداره ده چې هغه پر تعلیم باندې بالکل ډېر ښه کار ऐसा ही کوي، پر تعلیم باندې ښه کار روان کړی دی. او بیا خاص کر لټریسي چې ورته وایي ناخوانده، د هغه دپاره چې زموږ څونې نجونې وي، څونې بې تعلیمه څخه لرې وي، که هغه زموږ میندې وي، خویندې وي، هغو ګردو ته NCHD چې د لټریسي یو قسم تعلیم ورکوي. نو په کار دغه دی چې د NCHD سره سره نورې ادارې هم موږ ته په کار دی چې موږ خپله ورسو ادارو ته چې له موږ سره مرسته وکاستئ، او ادارو ته موږ دا خواست کوو چې هغه په زیارت ډسټرکټ کې چې یو ډېر ښایسته ډسټرکټ دی او قدرتي خدای یو حسن ورکړی دی، د پاکستان یو قسم زړه ورته ویل کېږي، که هلته زراعت چې دی د پاکستان تر ګردو زیات زراعت چې دی هغه زیارت ورکوي، که خرماني دي، که الچه ده، که شفتالو دي، که بادام دي، دا ګرد له زیارت راځي. نو زه دا وایم چې د زیارت حسن هغه ټیم زیاتېدلی شي چې په هغه کې تعلیم راشي. که تعلیم راغلی نو بیا زموږ حسن د زیارت څخه نور هم ښایسته کېدلی شي. ولې که چیرې خلک ښایسته شي، په خلکو کې تعلیم راشي، نو بیا هغه علاقه چې ده بیا د خلکو په وجه باندې نور آباده کېدلی شي، نور پرمخ تللی شي. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. आपकी बहुत अच्छी उम्दा बातों हमने सुनी और इससे मुस्तफ़ीद हुए. इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपसे बातें करेंगे. तो इसके साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए. आपका बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, आपने सर अज़ीज़ साहब की बात सुनी, अज़ीज़ ख़ान साहब की बात सुनी. माशाल्लाह आपको बहुत मुफीद मालूमात मिली होंगी सुनने को, और आप इससे हमें अपने कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा. इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.